خوشحاله ده پکې کېناسته چې یاره زما یو رب دی او هغه رب ته زه جوابدeh یم زه به هغه رب ته جواب ورکوم نو دې سړی وګټله اوس چې دی کله ګناه کوي نو ده ته فورا دا خبر را یادېږي هلکه رب ته به زه جواب ورکوم رب ته به څه وایم زه چې ما دا کار ولې کړی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم خدمت کې یو سړی حاضر شو دغه سړي کې ډېر عیوب وو ډېر ګناهونه وو پکې غلا به یې کول او مخ به یې توروو او دروغ به یې وي شراب به یې څښل دا ګناهونه پکې وو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل پرېږده دا ګناهونه وایي د الله رسوله ستا دپاره یو ګناه پرېښودی شم هغه راته ووایه یو به پرېږدم ستا د خاطره دا نور به کوم عجیبه خلک وو که نه څونه څه خو یو ګناه ستا دپاره پرېښودی شم دا راته یاده کړه نبی علیه الصلاة والسلام خو د انسانانو تربیت کوونکې هستي وه د هر سړي مرض به ورته معلوم طبیب و روحاني نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل زه دروغ به نه وې رښتیا خبره به کې دروغ پرېږده دا نور ګناهونه کې یا ستا خپله خوښه ده خو زما دپاره یو پرېږدې نو دا دروغ پرېږده وایي ټیک ده سړی لاړو څه موده پس واپس راغی د نبی علیه الصلاة والسلام خواله او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې عرض وکړې د الله رسوله زما نه هغه ټول ګناهونه لاړه ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو څنګه چلو کارګزاري سناو وایي د الله رسوله زه بدکاره سړی وم بدکارۍ ته مې نیت وشو زړه مې وشو چې یاره بدکاري وکړم مخ تور کړم الله تعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وفرمایي نو څنګه چې په دغه بدکارۍ پسې روان شوم एकदम مې له خیال راغی چې لکه نبی علیه الصلاة والسلام سره مخامخ شو نبی علیه الصلاة والسلام ته په کومه خوله وایي چې ما دا ګناه کړې دا ګناه مې کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام ته به څنګه وایي ویمه چې دروغ ویلی نه شي واده دې کړي ده چې دروغ به نه یم او رښتیا خبره نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته به څنګه کوم او بیا به راباندې حد هم لګي لکه چې رښتیا خبره مې وکړه چې د نبی علیه الصلاة والسلام دور دی اسلامي قوانین دي شریعت دی نو که رښتیا خبره مې وکړه هلته راته بیا پرېږدي مې نه سنګساره یم چې د ګناه نه قلار شو وی بیا د غلا پسې وتمه د غلا پسې وتمه چې एकदम راته ستاسو هغه خبر را یاده شوه چې دروغ به نه وي ویمه که دروغ ویمه غلا مې وکړه او نبی علیه الصلاة والسلام ته بیا دروغ ویمه نو ما خو د نبی علیه الصلاة والسلام سره کم لوث کړی دا خو ما مات کو او که رښتیا ویمه چې بیا مې د غلا په سزا کې را ټینګی لاس رانه کټ کړی دغه شان شراب مې څښل چې څنګه مې شرابو ته لاس کوو فورا د ستاسو خبر را یاده شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به څه جواب ورکړو که دروغ ویمه واده ماتېږي او که رښتیا ویمه بیا به راباندې حد لګي یو پرې مې ښوده یو هغه ټول ګناهونه زما نه ختم شو نو رښتیا ویل که رښتیا مونږ شروع کړه انشاءالله دا ټول ګناهونه به زموږ نه ختم شي نو که د یو انسان تصور دا راغی چې یاره زه به الله له څه جواب ورکوم یاره مونږ د خپل ګناهونو ته لږ سوچ وکړو د کومې یوې ګناه مونږ د چا مخې ته تذکره کولی شو د رور مخې ته مونږ کولی شو چې خپل رور ته زوی ما دا ګناه کړې ده یاره څنګه به وایي په کومه خوله به وایي د مور مخې ته ویلی شي چې مور ما دا ګناه کړې ده د تره مخې ته ماما مخې ته د یو عالم مخې ته د یو تبلیغ والا مخې ته ته نه شې ویلی چې ما دا ګناه کړې ده نو تو بیا لږ بره لاړ شو سوچ وکړه چې د الله مخې ته به زه څنګه د دې خبرې هغه زما هغه ظاهریږي خبره چې ده دا ګناهونه کول نو دا عقیده ډېره زیات ضروري ده چې زموږ ملاقات به د الله تعالی سره کېږي الله رب العزت په زمانه د دې ټولو خبرو په باره کې تپوس